ډېر محترم مسلمانانو، نن د جمعې د شپې یو بهترین او دغه ده وظیفه ده او ډېره اسانه وظیفه ده. یو کم اتیا وارې دا وظیفه تاسو د زړه په یقین سره وکئ، انشاءالله چې څه غواړئ هغه به راته میلاویږي، ناممکن حاجت به دې حاصلیږي. محترمو دا جمعې شپه چې ده دا ډېره بهترینه شپه ده. څنګه؟ نن ګوره د ذوالحجې لومبنۍ ورځ ده ښه، دا خبره چې ستاسو ذهن کې وي د ذوالحجې لومبنۍ ورځ ده، بهترینه ورځ ده او دې بهترینې شپې باندې بهترینې ورځ باندې چې یو بهترینه وظیفه انسان د خپلو حاجاتو دپاره وکړي نو الله جل شانه به دغه انسان حاجات پوره کړي. نو وظیفه هم پرېږدئ، اسانه ده، ګوره غونډ پې 10 منټه ټایم نه لګي او شپه هم بهترینه ده، ورځ هم د جمعې د شپې ده او د جمعې زیارت ورځ ده او د جمعې شپه ده، نو بهترینې ورځې شپې دي او د ذوالحجې ګورئ دا داسې شپې ورځې دي محترم مسلمانانو چې دا الله تعالی ته ډېرې خوښې دي او الله تعالی قرآن کې دې تعریف کړی او قسم یې پرې کړی دی والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر وليال عشر دا 10 ورځې په دې باندې الله تعالی قسم خوړلی دی او په دې کې به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په اهتمام سره روجې هم نیولي او ډېر په اهتمام سره به عبادت کې هم شریک کېدو. لهذا په دې شپه باندې او په دې ورځ باندې دا کمې چې اختره پورې کمې باقي ورځې شپې دي نو دا ورځې ډېرې بهترینې او جامعه ورځې دي. نو دا انشاءالله چې هر رنګه وظیفه پکې تاسو کوئ هغه وکئ او عبادت پکې وکئ انشاءالله او دا وظیفه پکې خصوصي توګه باندې انشاءالله بېګاله شپه باندې وکئ، د ورځې وکئ، د جمعې په ورځ وکئ، هر ټایم دا زما دا غږ واورئ د وظیفه نو انشاءالله چې دا تاسو خامخا شروع کئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو نو خویندو، هغه مسافر کم چې په هر وطنونو کې ژوند کوي هغه ټولو مسافرو دی الله تعالی اوږده زندګي نصیب کړي. څوک چې موږ ته کمنټ کوي دعاګانو درخواست کوي الله جل شانه د زړه مرادونه ختم کړي، د زړه مرادونه دی الله تعالی پوره کړي، د زړه حاجات دی الله تعالی پوره کړي. کومې تر سره زنانه چې په کورونو باندې دي پریشان حاله دي، نکاحګانې نشته دی یا نکاحګانې شته، نور مصیبتونه دی الله تعالی تمام په تمامه مصیبتونه ختم کړي. هغه زما ښکلي وروڼه په دین مین وروڼه چې هغوی کاروبارونه نشته دی، قرضونه فی دي یا نکاحګانې نشته دی یا نور مسایل دي ورته د زندګۍ الله جل شانه د ټول مسایل دغه زما وروڼو ختم کړي. محترم مسلمانانو، نن چې زموږ وظیفه ده که نه هغه انتهایی اسانه وظیفه ده، انتهایی اسانه وظیفه ده انشاءالله العزیز. د هر رنګه حاجت، د هر رنګه مشکل، د هر رنګه پریشانۍ دپاره او د ذوالحجې میاشت به هم تاسو انشاءالله نن ووینئ کومه چې میاشت راختلې وي د هغې میاشت به هم تاسو نن انشاءالله ووینئ. نو کم انسان چې دا وظیفه وکړي محترم مسلمانانو صرف او صرف یو کم اتیا پیرې 79 یعنی یو کم اتیا مرتبه نو الله جل شانه بر دې انسان پورا کال به الله جل شانه دې انسان په رزق کې داسې ترقي راولي، داسې بېشماره دولت پوته الله تعالی ورکړي، بېشماره هغه د رزق دروازې په الله تعالی وکولو کې صحیح شوه او کم حاجت دپاره غواړي هغه به الله تعالی وي. علما ذکر کوي چې دا وظیفه څوک یو کم اتیا فیرې وکړي الله تعالی به هغه اویا دروازې د باندې د رزق الله جل شانه کولوږي اویا دروازې د رزق الله جل شانه په د باندې کولاو کی. لہذا دا اویا دروازو د کیلوېدو دپاره هم انتهایی بهترینه وظیفه ده. کله هم چې تاسو د ذوالحجې میاشت ووینئ یا د جمعې په دې شپې باندې محترم مسلمانانو 3 فیرې به درود ابراهیمي ووایئ. کم درود چې موږ درود شریف چې موږ په مانځه کې وایو هغه به 3 وارې ووایئ صحیح شوه. 3 وارې هم درود ابراهیمي وي، د هغې نه پس به یو کم اتیا فیرې صرف دا یو ټکي ووایه یا مالکو یا مالکو یا مالکو، یو کم اتیا فیرې به یا مالکو وظیفه وکړئ. د هغې نه پس به بیا 3 فیرې درود ابراهیمي ووایئ. علماو ذکر کړي دي چې څوک دا د ذوالحجې په دې لومبنۍ ورځ باندې او د میاشت په لیدو باندې یعنی نن یا د جمعې یا ننۍ ورځ باندې یا د جمعې سبانۍ ورځ باندې دا وظیفه وکړي نو الله جل شانه به ورته پوره کال داسې رزق ورکړي بېګمانه چې د ده په وهم او ګمان کې هم نه راځي. دا بېشماره دولت په الله تعالی ورکړي چې د ده په وهم او ګمان کې هم نه راځي او اویا دروازې به الله جل شانه په دې انسان د رزق خلاصي کړي صحیح شوه.
نو محترم مسلمانانو دا ورځ په کال کې یو پیره راځي صحیح شوه او اوس یو انسان وایي چې ته ولې نه کوې چې دومره مالداره شو نو الحمدلله زه غونډ وظایف کوم ها کوم وظیفه چې زه تاسو له درکوم هغه لومبی زما په عمل کې وي یعنې زه په خپله کوم او چې کله مې په عمل کې نه وي نو په عمل کې راولمه ها او الحمدلله زما په 15,000 تنخواه باندې چې 15,000 د جومات تنخواه ده او 9,500 د مدرسې تنخواه ده الحمدلله زما پې ښه ګزاره کېږي ښه ډېره ښکلې ګزاره مې پې کېږي الحمدلله ښه پې کور چلیږي ښه پې د الله تعالی ډېر زیات شکرګزاره یم نو محترمو تاسو ته به الله تعالی ګور رزق کې ښکلې بیبي م راځي ها رزق کې ښکلې بیبي راځي رزق کې ښکلی ګاړی راځي رزق کې ښکلی کور راځي رزق کې ښکلی خاوند راځي رزق کې ښکلي بچي راځي رزق کې چې دا څومره شیزونه ما تاسو ته په نظر راځي او که نه راځي دا ټول په ټوله په رزق کې داخل دي ها یوازې دا نه چې بس تا ته ډوډۍ میلاویږي او ډوډۍ خوره وڅکه او بس دا رزق دی نه پوره کال به راته الله تعالی دغه پورا ښکلې ترتیب سره زندگی برابره کړي ها داسې زندگی چې انشاءالله ته په دې خپلې زندګۍ کې خوشحاله یې څنګه چې زه خوشحاله یم الحمدلله نو لهذا دا وظیفه انشاءالله تاسو نن ورځ چې ده هغه یو کم 80 پیرې وکړئ که چا نن فاتح شوه نو سبا د جمعې په ورځ دې هم یو کم 80 پیرې وکړي او مخکې وروسته ته 11 پیرې درود شریف یا 3 پیرې درود ابراهیمي انشاءالله ووایي نو الله جل شانه د ذات نه پوره امیدوار یم چې الله تعالی به ستاسو حاجات ستاسو مسلې ستاسو بندشونه ستاسو هر څه پوره کړي ګوره او دې 10 ورځو کې خامخا روژې هم ونیسئ ښه خامخا روژه ونیسئ او د ګوره حدیث مبارک کې راځي څوک چې په دې 10 ورځو کې روژه ونیسي نو الله تعالی د یو روژې د یو کال روژو ثواب ورکوي صحیح شوه یا د یوې شپې عبادت وکړي نو الله تعالی ورته لیلة القدر د شپې عبادت ثواب ورکوي نو ګوره دا 10 ورځې شپې دي دې کې تهجد کوئ او دا دعاګانې دا وظایف کوئ انشاءالله الله تعالی به ستاسو حامي او ناصر مددګار شي الله جل شانه هم خوشحاله لره آباد لره او بله محترم مسلمانانو خاص خبره دا ده چې نن خو د عرفې د ذوالحجې لومبنۍ ورځ ده که نه نو په دې 10 ورځو شپو کې تاسو د خپل حاجت دپاره صدقه ورکول شروع کړئ ها کو 10 روپۍ کو 15 روپۍ کو 20 روپۍ روزانه صدقه ورکوئ انشاءالله د 10 ورځو کې امید د الله جل شانه د ذاته چې د 10 ورځو کې الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي انشاءالله صحیح شوه که ډوډۍ او که هر یو شی خو هغه د الله تعالی د رضا دپاره ورکوي بل همه خبره دا د محترم مسلمانانو چې ګناهونه پرېږدو خیر دی ها د الله تعالی د رضا دپاره کومه ګناه رانه کېږي انشاءالله کوشش وکړو او خیر دی که چېرته خطأ رانه ګناه کېږي یا قصدا یا شهوت غالب ګمان باندې ګناه د انسان نه کېږي نو بیا فورا توبه ویستل پکار دي فورا د الله تعالی دربار هر ټایم کوله وي چې ما تاسو بیا د الله تعالی نه توبهګار او توبه وباسو الله جل شانه هم خوشحاله او آباد لره الله تعالی ستاسو تمام په تمام حاجتونه دې وظیفې سره پوره کړي انشاءالله موږ ته مدرسه کې هم ختمونه کوو پرون هم د سورت یاسین ختم